الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. نو سورہ نصر شروع کو دیتا سورہ نصر وائی ځکه دا د نصر لفظ په دې اول آیت کې راغلی دی. نصر اصل کې تعاون او امداد ته وایي او الله د خپل پیغمبر تعاون او امداد وکړو او فتح مکه وشوه. نو په دې وجه باندې دی صورت ته سورہ نصر نوم کېښودی شو. مدنی دی، دا بالکل په آخر کې نازل شوی دی ځکه چې فتح مکه دا خو په 8 کال د هجرت باندې شوی وه او په 10 باندې خو جناب رسول الله دی دنیا نه تللی دی. نو په دې وجه باندې دا صورت مدنی دی او په دې صورت کې الله رب العزت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته د هغې د مرګ خبر ورکړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو خپل ډیوټي په احسنه طریقه باندې وکړله او د الله دین قایم شو او دعوت دا کور ته ورسېده. ستاسو ډیوټي پوره شوه. نو چا ډیوټي پوره شي نو هغه بیا رخصتېږي. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه خلیفه ثانی با دا ویلي چې هر شی چې کمال ته ورسي نو په هغه زوال راځي. نو چې کله اسلام د عروج انتها ته ورسېد، د الله تعاون او امداد راغې، فتح مکه وشوه، نو اوس به زوال راځي، یعنی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به وفات کیږي او دا به بیا ورځ په ښکته باندې خبره به دقسې روانه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله، کله چې راشي امداد د الله، والفتح او فتح مکه وشي، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اینی بتا خلق لرا چې دنکیږي با په دین د الله کې ډلې ډلې. فسبح بحمد ربک، پاکی بیانوا په یوه سوسېږه ثنا د خپل رب سره، او واستغفره، بخنه وغواړه ځان دپاره، انه کان توابا، یقینا دی د الله ډېر توبه قبلونکی. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې معظمې نه مدینې منورې ته تشریف راوړه او هلته یو اسلامي سټیج او اسلامي حکومت قایم کو او په نظریه اسلام باندې یو حکومت قایم شو، هغه حکومت هغه دا دعوت عملی طور باندې دنیا کې د خورېدلو کوشش شروع کو او د هغې په نتیجه کې مختلف غزوات چې تاسو کله بخاري وای نو یو پرست د غزواتو به کتاب المغازي یو لویه حصه د بخاري ده، دا به ستاسو مخې له راشي. او دا فتوحات شروع دي او د عربو قبایل په دې انتظار باندې دي چې مکوه دا سړی د خپل قوم او دا پیغمبر د خپل قوم سره نښتی دی، که دا قوم فتح که نو دا به برحق پیغمبري، نو موږ به ټول شاملیږو. یو صحابي دی او زمونږه بخاري حدیث دی، زمونږه د اوبو د چینو په غاړه باندې کلی و، هلته
چینې وې د مکې معظمې ته چې کمې قافلې به تللې نو هلته به یې موږ سره دمه کوله او چې به راتللې به یې موږ سره دمه کوله. ما به تپوسونه کول چې تاسو څه نوې وحی راغلي، زه وړوکی هلک وم، خلکو به ویله او زما په دې سینه کې بندخطا به ما یادول. کله چې فتح مکه وشوله خلک ټول په دې انتظار کې و چې پیغمبر که دلته فتح حاصله کړه موږ ټول ځو. نو چې فتح مکه وشوه زما پلار د خپل قوم د وفد سره لاړ او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو، ایمان یې راوړه او بیا نبی علیه السلام ورته د مونځ وینا وکړه او ورته وویل چې تاسو کې چې چا له قرآن زیات ورځي او ښه ورځي نو هغه به مخکې مونځ کوي. نو چې زما پلار او مشران راله وفد راغې نو هغوی چې د مونځ انتظام وکړو نو ټولو کې زیات قرآن ماته یاد و او زه د شپږو کالو وړوکی وم. نو ما زه به یې مخکې کولم نو زما دا صادرګۍ لنډ غوندې و چې زه به ښکته شم نو شاته به زه ښکاره کېدم. نو هلته به اوبو له زموږ د کلي یو د محلې زنانه راتلې، یو زنانه و هغې ویل چې او خلکو تاسو د خپل قاري دا کوناټي خو موږ نه پټ کوئ که نه. نو یې خلکو ما له کمیس واخیسته او زه په هغه کمیس باندې دونه خوشحاله وم اسلام راوړل د وروستو یو په اسلام خوشحاله شوی یو په کمیس باندې. ما را خبره حدیث دې لپاره پیش کو چې دا دې حدیث کې دا الفاظو چې عربو قبایل په دې تمه ناست وو چې دا پیغمبر د خپل قوم سره نښتی دی که کامیاب شه موږ به ټول شاملېږو. نو بس وفود بیا روان شو. حضرت بخاری حدیث دی حضرت عبداللہ زوی د عباس کشر هلک دی، حضرت عمر به ځان سره په دارالمشاورت کې کېنو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه عشره و مبعشره کې صحابي دی، هغه ورته وویل چې خلیفه که ته واړه موږ سره په دې مجلس کې کېنې نو داسې واړه زامن خو زموږ هم شته. نو خلیفه یې وقت ورته وویلې چې د الله بندګانو داسې خبرې ولې کوئ، تاسو دی نه پېژنئ، دا خبره په وړوکي او که مشر کې ده که دا په علم کې ده، تاسو د علم نه دی معلوم چې دا په قرآن کې څونه مهارت یې پیغمبر وښوی، خدا ورته دعا کړې ده. خیر بله ورځ جواب وکړو چې عبدالله راشه دارالمشاورت ته. وایي زه پوه شوم چې دا نن څه چل دی. نو اکابرین صحابه ناست دي، زه رالم چې مجلس شروع شو. وایي هلکه نن دا ازمایش دی چې د سورې نصر مطلب وایې ټول اکابرین صحابه څوک وایي دا یې مطلب دی، څوک وایي دا یې مطلب دی، څوک وایي دا یې مطلب دی، څوک وایي موږ پرې نه پوهېږو. حضرت عمر قار شو، ویل دا څه خبره ده چې ته پرې نه پوهېږې، سم ووایه چې یا پوهېږو یا نه پوهېږو، دا مګر پکې څه تاسو ځو ته وایي موږ ته. ویل عبدالله وایي څه مطلب دی دې صورت. ویل خلیفه وقت ما ته چې کوم علم الله تعالی دې باره کې راکړی دی نو هغه دا دی چې پیغمبر خدا ته د مرګ خبر ورکړی شوی دی چې ته به وفات کېږي. بس حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل زما د خدای په ذات قسمی چې زما هم دومره علم دی چې څومره د عبدالله دی په دې مسله کې چې په دې کې پیغمبر خدا ته د مرګ نعی ورکړی شوی دی. د دې وجې نه حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها دا خبره کوي چې کله سورې نصر نازل شو فتح مکه وشوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د الله حمد و ثنا ډېره زیاته ویله او استغفار به ډېر زیات غوښته، ځکه د دوو خبرو حکم ورته شوی و چې فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. دا د سورې نصر په باره کې بخاري کې چې کوم روایات ځای په ځای راغلي دي نو هغه دکه و چې ستاسو مخې ته مه وویل. بسم الله الرحمن الرحیم کلا اذا جاء نصر الله. دا اذا داسې دی
چې دا داخليږي کله چې داخل شي په ماضي باندې نو معنا د مضارع ورکوي. آمده ماضی بمانا مضارع چند جا، نو دا هم پکې دی. نو زه ترجمه راسې کوم، کله چې راشي امداد د الله، دا معنا به نه کې اذا جاء نصر الله، کله چې د الله امداد راغلی دی، نه، کله چې راشي امداد د الله. او دا هغه ځای دی چې شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه په کاګانو کې مناظره وه، او د کاګانو باچیان دا د پورې غاړه د محتمم صاحب په ګروپ کې او شیخ عنایت الرحمن د هغه سره مدرس استاذ یې. نو دلته یو سړي ته دا فتواباز مولیان خو همیشه فتوی کوي، نو په هغه باندې فتوا کړې وه چې دا ثابت شوی دی، او هغه د کاګانو د باچایانو په ګروپ کې. نو هغې کې مناظره سازه شوه، نو هغې کې شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه راغوښتی، متمم صاحب ځان سره راوسته، او د ډکیل سابق صاحب او د شیخ عنایت الرحمن په منځ کې په دې کې مناظره سازه شوه. او هغې ته نه دا تپوس وکړه چې دا اظهار څه دپاره راځي، او په دې کې سابق صاحب بند شو. دا دې پورې راشي، دا دې ته تپوس زما استاد شیخ عنایت الرحمن کړی چې اذا جاء نصر الله، کله چې راشي امداد د الله. حالانکه دا پر نحوه کې لیک دي چې اذا داخليږي په ماضي او معنا د مضارع ورکوي. اذا جاء نصر الله، کله چې راشي امداد د الله. اول فتح مکه وشي، دې کې دو تفسیر دي. د الفتح نه مراد الف لام چې د عهد شي، نو مراد تینا فتح مکه ده. او دا مشرانو نه دا تفسیروم راغلی چې مراد تینا فتح البلاد ده، څومره دا خاریه چې فتح کیږي او د اسلام زیر نگین راځي. ورأیت الناس، نو ته به ویني خلکو لره یدخلون فی دین الله، چې دننه کیږي به په دین د الله، یعنی په اسلام کې افواجا ډلې ډلې. چې کله ستا لاس کې اقتدار راشي، نو بیا به خلک هم په هغه نظریه کې جوق در جوق داخليږي چې د کوم نظریې لپاره ته کار کوي. او چې ستا په لاس کې طاقت نه وي، نو ستا خواله به هم څوک نه راځي. دې وجې نه اسلامي حکومت قائمول د اسلام د بقا دپاره او د مسلمان قوم له د ظلم د خلاصولو نه، او د صلیبیانو نه، د یهودیانو نه، د هندوانو نه، او د دهریانو نه، او د هغوی د عذابونو نه مسلمان قوم به هغه وخت نجات مومي چې د اسلام زبردست حکمرانی، اسلام د مسلمان حکمرانی نه، د اسلام حکمرانی راشي، قانون د اسلام راشي. نو اینې به ته خلک په دین د الله کې چې ډلې ډلې به بیا دننه کېږي. دې وجې نه حضرت عثمان ابن عفان خلیفه راشد شهید الاسلام، هغه به دا خبره کوله، او دا اتقان په علوم القرآن کې امام سیوطي ذکر کړی ده چې په اسلامي بادشاه، په اسلامي خلیفه الله له دومره خلکو اصلاح کوي چې هغه هم په قرآن نه کوي. او ځکه چې قرآن صرف واعظ دی، وعظ کوي خلکو ته. او اسلامي حکمران او خلیفه واعظ هم دی، تورې هم په لاس کې ده. د تورې او ټوپک نه خلک ډېر یېرېږي. دې وجې نه اسلامي حکمرانی دا یو فرض دی په مسلمانانو. چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو او د مسلمانانو خلیفه پکارو، او جواب راغی چې د بنو ساعده په سقیفه کې انصار را جمع شوي، ځان له امیر مقرر. صحابه کرام او خاص کر مهاجرین او اکابرین د پیغمبر خدا په تجهیز او تکفین کې اړم دي. او یو کس راغی ورته ویل دا څه کوئ، دا څه کوئ. هلته انصار ځان له امیر نیسي، نو تاسو بل امیر یو، تاسو به یو وي، دغه بلي، که څه به کوئ. فوراً ابوبکر صدیق، حضرت عمر
او ابو عبیده زوی جراح 3 وانه روان شو 3 وانه او چې بنو ساعده او سقیفې ته ورسره رښتیا راجمع شو او یو کس پروت دی څادر یې اغوستی دی سعد ابن ابي عباده ویل دا څوک دی عمر وایي دا پلانې دی وایي دا دې خدای نه راووایي دا خلک هغه راټول کړی او عمر وایي ما څه خبرې سازې کړې وایي زه پاڅېدم ابوبکر صدیق دې جامونو کینه په خپله پاسې او وی فرمایل چې مرګرو ما د جناب محمد رسول الله نه اورېدلي دي چې امیر به الامیر من قریش او انصارو نحن امرا وانتم الوزراء انصار تاسو موږ به امیران یو قریش او تاسو به زموږ وزیران یې او کېناست او وی ویلي چې دا عمر دی او دا ابو عبیده زوی جراح دی ستاسو خوښه ده چې کوم یو امیر کوئ حضرت عمر فوراً پاڅېده او د ابوبکر په سر باندې لاس کېښوده زما دا امیر دی ابو عبیده پاس دا امیر دی انصار ټول راله په لاس سر کېښود وایي دا خلک وایي اوټونه له کوم ځای نه راغلي دي ما ویل ته په ګوټ کې لوی شوی تا څه لیدلي دي تا اسلامي تاریخ کتلی دی ته یې اوټ ته کوم ځای نه راغلی دا اوټ دی که څه اوټ څه رای ته وایي دا یې په د بنو ساعده په سقیفه کې رای ورکړی شو که ورنه کړی شوه که نه منګه دا خلک هسې لوبۍ را لوبۍ ما کتابونه کتلي زه د کتابونو نه خبرې کوم په دې باندې پوهېږئ که نه دا ټولې خبرې موږ کتلي دي موږ د دې نه مخکې تېر شوي یو دې خبرونه نو دا حکومت او دا سیاست او پلانې او ډینګرې دقسې به غلامان یئ چې دا خبرې کوئ بیا ورشئ که نه ستاسو جینکۍ دي جینکۍ چې د دین کار کوي هم ظالمان دا جمهوري حکومتونه چې ورته وایي دا لعنتي جمهوریت چې دی په دې کې زما استاد ځای نشته دی ما او تا په جیل ته لیږي که خلک ګډېږي نو هغه ته څه نه وایي هغه له انعامات ورکوي ګډمتوب کوي هغې له انعامات ورکوي بهرني ملکونو ته لیږي هغې له چې کوم دی هغې له چې کوم دی لوی لوی فنډونه په بجټ کې ږدي او که جنۍ راپاڅېد اسلام خبره کړه به هم جیل ته ځي او ته وایې دا قیادت لرکول نه دي په کاره دې وجې نه زموږ شرقایت دا خبره ولیکله چې مسلمانانو له یو اسلامی امیر قائمول من اهم الواجبات ولهذا يقدم على دفن صاحب المعجزات و اسلامی حکمران او خلیفہ قائمول مسلمانانو له داسې فرض دي چې د جناب محمد رسول الله د دفن نه صحابه مخکې کو اول امیر مقرر کا ابوبکر صدیق نو بیا هغه ښخ کو پوهېږئ په دې باندې دا خپل شرقایت راوالي یا مخې ته راشي فسبح بحمد ربک پاکي بیانوه پیغمبره او پیوز اوسېږه د خپل رب د ثنا سره او واستغفره توبې وباسه الله ته ډېرې الله ته توبه وباسه توبه یوازې دې لپاره نه وي چې دا د لرې کولو د ګناهونو نه د رفع درجات دپاره هم توبې خلک وباسي توبه وباس درجې خدای نور بلندي کړي انه کان توابا یقینا دی الله تعالی توبه قبلونکې ډېر توبه قبلونکې واخر دعوانا الحمدلله دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهېږي دې سره سره الله موږ له پرې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راوړي څوک دې له کار کوي کامیابي کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته کوي وخت قسمت یې تباهي کوي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه هلکه موږ